حسن بصري رحمه الله علیه چې یو سړی راغله ورته حضرت ما ته څه چې خیر او د بهتري خبرې وکړه چې زه په هغې باندې عمل وکړم. حسن بصري رحمه الله علیه ورته فرمایي چې ګورې ته ګناهونه مه کوه چې خپل ځان ته د دې ګناهونو په وجه باندې اور ته وغورځوې، ځکه چې تا حالت دا دی چې د تا په مخ کې یو سړی ولګېږي او معمولا تا یو ورګې برابر شی هم راواخلي او په اور کې واچوي، نو ته به کېږي چې هغې ته ډېرې سپکې سپورې ووایې او ته به په هغې باندې اعتراضات وکړې، ته به وایې چې دا خو ظالم سړی دی، ظلم یې وکړه. لیکن خپله روزانه ګناهونه کوې او د خپلو ګناهونو په وجه باندې خپل ځان روزانه چې دی اور ته اچوې او په دې باندې تا یوارځې هم خپل نفس ملامت نه کړه چې یاره زه څه کار کوم او دا غلط کار کوم او زه چې د خپل ځان ته نقصان جوړوم، خپل ځان چې د اور ته اچوم، نو ته چې د ګناهونه مه کوه چې د ګناهونو په وجه باندې خپل ځان اور ته واچوې.